بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو. زه په دې وخت کې کوزه درشخیله بیداره کس کې موجود یم. 13 ورځ چې کم جګړه شوه د دوو فریقینو په منځ کې لږې خبرې ترخې راغلې وې. په هغې کې جګړه شوه. مفتي صاحب چې و هغه پکې خوږ شوی او د ده سره نور ملګري هم خوږ شوي. بیا په هغې کې چې دی دغه صورتحال دغه ته لاړ چې په هغې کې دوی په اسپتال کې داخل شول او ډېر د دوی سره 4 ملګري هغه هم په اسپتال کې وو. ډېرې جرګې دوی ته هم کېدې. حالن کې په دې کې مظاهرې د مټې په چوک کې هم وشوې. مفتي صاحب زموږ سره موجود دی چې بیګا په دې کې د DRC د طرف نه چې دی راضینامه لیکلی شوې ده، راضینامه شوې ده. د مفتي صاحب نه هم په دغه حواله لږه پوښتنه کوو چې د راضینامه د دوی په مرضۍ وشوه، په څه طریقه کار وشو، دوی سره چې کم د دوی نور کسانو د جماعت کسانو هغه څه په اعتماد کې اخیستی شوي که نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. زه ستاسو ډېر مشکور یم رحیم خان ته زموږ ځای ته راغلی او دغه د زموږ تفوس حال احوال هغه تاسو واخیستلو. یقینا دا خبره هغه راغلې وه او په هغې کې د اسپتال دا قیسې میسې هغه هم شوې وې او تر اوسه پورې زه جو د اسپتال د قیسې نه فارغ شویم نه یم. تکلیف ما ته برقرار دی جي. او بهرحال دغه اسپتال منډې تړلې وي او دغه رنګې د انتظامی حوالې سره د کیس حوالې سره هم منډې تړلې وي. او بهرحال د علاقې دغه DRC کوم کمیټي وه هغه زما مشرانو سره هغه بیا بار بار هغې ملاقاتونه کول او د دغې جرګې حوالې سره هغې مطلب دی چې هغې خبره کوله، منتظارې کولو. ما سره برای راست د هغې ملاقات هغه پرون نه دی شوی. زه مطلب دی چې د بیمارۍ په حالات کې اسپتال کې وم. ما سره په ټلیفون باندې د هغې رابطې وي، زموږ د مشرانو هغې رابطې وي چې ما زه هېڅ حال کې دې خبرې جرګې ته فی الحال تیار نه یم. د هغې وجه دا ده چې زه د اسپتال قیسو نه فارغ نه یم. زما مطلب ملګري او جماعت هغه مطلب دی چې په سړکونو باندې دي، احتجاجي مظاهرو باندې دي. دا خبره مطلب دی چې د دې وخت هغه مطلب دی چې مناسب نه ده چې زه جرګې ته کښېنم او نه د جرګې قابل یم ځکه چې په تکلیف کې یم. بهرحال هغې دا جرګه لاول یو ټیم مقرر کړه ما دپاره، بیا بل ټیم مقرر کړله، بیا اخري 6 بجې هغه مازدیګر نه وروستو هغه ټیم هغې مطلب مقرر کړو او د خپلو مشرانو په وینا باندې زه هغه ځای ته حاضر شوم. هغې مطلب زما موقف نه و اورېدلی، زما موقف هغې نه و اورېدلی او فیصله د رضامندۍ کوله. ما پاڅېدم چې دا رضامندي دا فیصله ما ته منظوره نه ده، زما د موقف نه څوک خبر نه دی. په کار خو دا وه چې دا DRC کمیټي راغلی وی او زما مطلب د موقف یې هغه اورېدلی وی، زما خبرې اورېدلی وی او د هغې نه وروستو مطلب دی چې په یو خبره هغې رسېدلی وی او په هغې باندې بیا مطلب دی چې جرګه یې کړی وی. بهرحال اجازې ته راکړو زما د موقف د بیان دپاره ما موقف بیان کو. هغې دا خبره کوله ما زما مطلب دی چې کومه مسله چې ده هغه د امامت او د جماعت ده. که دغه د امامت او د جماعت منصب هغه خبره مطلب دی چې ما سره کوي نو زه روغه جوړه کومه او که دا نه کوي نو صرف مطلب روغه جوړه او FIR واخیستل دا زه پاڅېدم جرګې نه، زه پاڅېدم او زه مطلب دی د ځای نه ووتم او بیا امینتونه ما پسې راووتلو مطلب منتظاري او مطلب دی چې زه یې منولم او په دې شرط چې ما ته دا کمیټۍ ما ته د دې ذمواري او ګرنټي راکوي چې په کوم منصب باندې چې زه وهلی شویم، زه خوږ شویم، دا منصب به زما مطلب دی چې څنګه چې و دا به وي. ټولو کمیټۍ والا هغې مطلب دی چې په دې ما سره مطلب ګرنټي راکړله او ضمانت راکړلو چې بلکل دغه خبره به هغې دپاره موږ د کمیټۍ جوړو. بله خبره ورته ما هغه مطلب دی چې وروستو دې مشرانو ته دا وکړله د هغې نه وروستو چې دغه دا زم یوازې نه یم، ما سره 4 ملګري نور هم دي، هغه خوږ دي، د هغې خاندان ته تکلیف رسېدلی دی. دا تاسو یوازې راغوښتی یم، په کار ده چې تاسو هغوی هم راغوښتی وی ځکه د هغې هم FIR دي، د هغې هم مطلب کیسونه دي، هغه هم خوږ شي دي، هغې هم په چا باندې هغه مطلب کیس اړولی او نامزد کړي دي پکې. نو د هغې سره مطلب دی چې هغې بیا د بود ورځ د هغې دپاره مطلب د ملاقاتونو او په دې مسالتي هغه کې هغې ځان سره شاملول چې د هغې مطلب دی سره زموږ سره متفق شي. بهرحال ما د خپل طرف نه کوم چې هغه ما دستخط کړی دی په هغې باندې 10 ورځو پورې به مطلب دی چې مشاورتي هغه کمیټي هغه مطلب دی کې خبرې اترې کوي، هغې پورې مطلب دی چې یو کس هغه جومات ته نه راځي او د هغې نه وروسته مطلب دی چې دغه کمیټي چې هغې کې به زموږ مشران وي، د دې مشران به وي،
هغه به کینی او مطلب دی چې هم دغه خبره چې منصب د دی امامت د دی په دې او مطلب دی چې د سړی راضي کوي. مفتي صاحب دا راته ووایي چې تاسو د پاره تاسو څنګه خوښ شوئ تاسو ته دغه حادثه دلته راغله د دې نه بعد چې د جماعت مشران هغوی د تحصیل حمیر په نگرانۍ باندې خلک راووتو یو ډېر لوی احتجاج وکړ ایوانونو ته هغه آواز ورسېد تاسو د روغه کې هغوی په اعتماد کې اخیستي جی ها دغه د زه د خپل جماعت او د خپل ملګرو بلکې د هر مسلمان دغه دې کې زما سره هر مسلمان همدردي کړې ده او د همدردي خبره وه د چا سره چې د جماعت او د عالم او د دین مینه محبت او په دې خبره باندې خفو هغه احتجاج لم تلو خصوصا د خپل جماعت او د جماعت د عمایدینو د مشرانو زه ډېر مشکور یم چې په دې کې هغې ډېر لوی کردار ادا کړی دی هغې هر وخت کې هغې مطلب تیار وو هغې احتجاج هم کړی دی پرون هغې پریس کانفرنس هم کړی دی د خپل مشرانو د قاري محمود صاحب دغه رنګې د ډاکټر امجد صاحب او د مولانا سید قمر صاحب او د مولانا رحیم الله صاحب څومره چې زموږ مشران دي د هغې مطلب زه شکرګزار یم هغې ته ما پرون د دې مصالحتي کمیټې او د روغې جوړې خبر هغه مطلب دی چې د سهار ورکړی مولانا سید قمر صاحب سره هم رابطه شوې وه رحیم الله سره هم سره رابطه شوې وه ما یې پریس کانفرنس لا فلحال مه کوئ د دې کمیټې او د دې جرګې خبره هغه مطلب راوځي بیا مطلب پریس کانفرنس لیکن بیا موږ مشوره دا وکړه چې پریس کانفرنس به هم کېږي او هغې ما ته وایي چې ته خپل مطلب صلح صفایي هغه هم کوه صلح صفایي هم کوه دغه دا بالکل هغې مطلب دی په دې اعتماد کې بیا ما له یې وخت راکړو چې ته به هغه پریس کانفرنس ته حاضر شي ما مطلب دی چونکې زه بیمار وم زه هسپتال کې داخل وم زما په ځای باندې زما ورور هغه استاذ کورونان هغې تلي و هغه مطلب زما د طرف نه هغه پریس کانفرنس کې هغه نمایندګي هغې کړې وه ټیک ده جی دغه مصالحتي کمیټې نه هغه مطلب مو خبر کړو چې فلحال د مصالحتي کمیټې ده د غیر سیاسي کمیټې ده فلحال دې کې مطلب سیاسي کسان هغې نه انول کوي دویمه کمیټې چې هغه جوړه شي په هغې کې مطلب دی چې زما مشران د جماعت هم موجود وي زما مطلب د قام مشران هم موجود دي دغه رنګې د هغې مشران د قام او د هغې د پارټۍ مشران به هم موجود دي دغه خبره هغې دپاره لس ورځې هغه مطلب دی چې ورکړی شوي دي او په هغې باندې به هغې مطلب دی چې انشاءالله بحث کوي شارټ کې راته دا وایي چې کم لیکل کم تاسو چې هلته تل وایي کمې خبرې وشوې تاسو پر امید یې زه خپل حوالې سره پر امید یم بهرحال که د څلور ملګرو خبره هغې مطلب دی چې دوی په هغې کې سستي وکړله زما په هغې کې د دې نه امید لږ مطلب دی چې دغه دی او دې سره سره دغه دا کوم چې ما له یې ګارنټي راکړې ده په دغې ګارنټۍ باندې چې د امامت خبره ده چې څنګه مخکې وي داسې بیا نو مطلب